او نه په مریضانو باندې او نه هغو خلکو باندې چې هغه د لیارې خرچان نه مندي څه حرج څه هغوی جهاد ته لوړ نشي. اذا نصحوا لله ورسوله شر داغه ده څه هغو د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره خیرخواهي لري او په نیکو خلکو باندې هیڅ الزام نشته. الله بخشش کوونکی او مهربان ده. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه او نه په هغو خلکو باندې څه ګناه او الزام شته ده څه کله هغه تو ته روغللو څه ته هغو ته سپرلي ویر کې نو تو ورته دا ویلو چې مو سره نشته ده څه زه تاسو ته سپرلي ډېر کړم. تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون هغوی واپس لوړلو په دې هول کې چې د هغوی سترګو نه اوښکې بهېدلې په دې غم کې څه هغو د لیارې خرچان نه مندي. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء بشک الزام خو په هغو خلکو باندې ده څه هغه مالدوري دي بیا تونه جهاد نه دي پاتې کېدلې اجازات خلي رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون هغو په دغې خبرې راضي دي څه هغوی څټه پاتې کېدونکي خلکو سره پوتې شي الله دې هغوی په زړونو باندې مهر ولګولو هغو نه پوهېږي. اردو کې ترجمه کوم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. کمزوروں پر اور مریضوں پر اور ان لوگوں پر جو راستے کا خرچ نہیں پاتے ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ جہاد پہ نہ جائیں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی چاہتے ہوں. ما علی المحسنین من سبیل نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے. واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ اور نہ ان لوگوں پر جہاد سے رہ جانے پر کوئی الزام ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے اس بات کے لیے کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں آپ نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے ایسی چیز کہ میں آپ کو سواری دے دوں. تولوا اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون وہ واپس پھر گئے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس غم میں کہ وہ زیادہ راہ نہیں پاتے. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے جو غنی ہوتے ہوئے بھی آپ سے جہاد سے رہ جانے کی اجازت چاہتے ہیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہ جائیں سو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ نہیں جانتے. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى پرون د مخکې آیتونو کې مو دا خبره ویله څه دا منافقین به روغللو مختلف قسم بهانې به کولې او پیغمبر علیه السلام نه اجازات خستلو چې مو غزوه تبوک ته تو سره نشو تلای نو الله رب العزت هغوی دپاره اعلان وکړلو چې سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم دغو ته به قیامت پورې چې دردناک عذاب ملویږي. اوس د هغه په مقابلې کې ځنه خلک داسې وو چې هغو ته وکي سره چې د رښتیا او عذر لاحق وو هغو جهاد ته نشو تلای نو الله رب العزت اوس د هغو بیان کوي چې یاره دغو خلکو باندې هېڅ ګناه نشته. اوس هغه څوک دي؟ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى په هغو خلکو باندې چې هغه ضعفا اور کمزوري دي او په هغو خلکو باندې څه الزام نشته چې هغه مریضان دي. اوس دې ځای کې علامه فخر الدین رازي رحمت الله علیه فرمایي چې د ضعفا اور مرضا کمزوري دا دوی بیله بیله کټګري دي. یو چې کوم دی ضعفا نه مراد یو هغه ضعیفي چې هغه بیمارۍ نه کمزوره شوي دې ځای کې هغه کمزوره نه د مراد ویلي چې د مریضانو خپله ځان ته ذکر راغله ده. ولا علی المرضا کې ضعفا کې هغه خلک راځي چې هغه پیدایشي او خلقي طور باندې کمزوري دي لکه یو سړی وي شوه انداسې ده هغې انداسې ده نوره رک روغ ده خو صحت نه کمزوره ده نری ترنګار ده هغه ډېرې مزلې نشي کوی یا مثلا بوډا ده ضعیف ده اوس بوډاتوب دا څه بیماري نه ده خو د بوډاتوب په وجې هغه کمزوره ده لهذا جهاد ته نشي تلای نو داسې خلکو باندې څه الزام نشته چې یا خلقي طور باندې هغه پیدایشي طور باندې کمزوره ده یا بوډا ده ولا علی المرضى یا مریض ده. اوس مریض نه مراد څه کوم دا کنه هغه بیمارون دي. اوس دا بیماری مختلف بیماری کېدای شي یو سړی د هغه په سترګو ړوند ده یو سړی د هغه په خپې باندې ګوړ ده یو سړی د هغه لاسونه کاټ دي یو سړی د هغه انداسې بیمار ده مطلب دا شه ده بلډ پریشر دا شوګر دا چیشه ده چې هغه وجې نه هغه مزلې نشي کوی. چنانچه روایتونو کې راځي چې اول څه کله د مو څو دا شل دیر شیطونه مخکې مو دا آیات ویلو چې الله رب العزت حکم اخکې ورکړی و چې ټول خلک تاسو جهاد ته وځئ بانې منې ما کوئ
نو عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ روغللو دا یو داسې صحابي و چې د سترګو نه نبینا و پیغمبر اسلام ته روغللو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زبا جهاد ته څه په موا جهاد فرض ده حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې دی آیات کې خطرات سي چې د کوم آیات کې الله رب العزت حکم ورکړه ده نو دوی څنګه ستون شولو دی مقصد لپاره ته زیات یې کوم ته دا آیات نازل شول نو پیغمبر اسلام دې ته فرمایلو چې نه ته ونه مستثنای تو سبو نه څه چنانچه علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې اصلا کې دسه خلق جهاد تبول دا مجاهدینو لپاره یو ایکسترا بوج ده اضافي بوج د پاغه باندې ځکه چې هغه جهاد کوي کله مریضون به ځون سره سمبلای دا نبینا به ځون سره سمبلای نو علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې عادت صورت کې چې مسلمانانو ډیر کام دي صرف هغه جمعیت یعنی شو اف لپاره هغه خی چې مو ډیر یو هغه لپاره کچېری سړای د کمزوري خلک ځون سره بوزیا نو بیا هغه کوي خیر د اجازهات ته شته ده خو اندسه عام حالتو کې دغه ته اجازهات نشته ولا على الذين لا يجدون وينفقون څوک بلیاري خرچان نه مندي هغه ته څه حرج نشته کاغه نه یعنی یو سړی د جهاد لپاره تیار ده اوس هغه سره زاده راه نشته ځکه چې جهاد لپاره ته سپرلی لاګي تاسو ته مویلی چې تبوک څوک دغه تقریبا 700 کیلومتر هغه نه لري ده مدینې نه نو 700 کیلومتر مزال خو پیدل نه کیږي دې لپاره خو مخ ووخ کچار چې شخه لاګي بیا ووخ کچارات چې شخه خوري هغه لپاره تاسو سره چاروي او تخبات سره خوري تو ته توله لاګي تو ته بسغره لاګي وغیرہ جنگي حالات به ته لاګي کدا ټول شیان تو سره نوي نو ته معذور ای اذا نصحوا لله ورسوله کچيري دغه کی خیر خواهی ورکی اوس خیر خواهی نه مراد علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي څه خیر خواهی مطلب دا شاید څه اوس دغه خلک خو کلی کی پوت شولو جهاد نه د مریضون د ضعفا د کمزوري او د خرچان نه مندلي ولا خلک خو دغه څه کلی کی پوت شي د سنا څه کلی کی شرارت کوي ته شرارت کوي بیا دغه ته ګناه ده اذا نصحوا لله ورسوله شر دغه دغه دی ځای کی شرارت نه کوي اوس نصحو څه معنا ده دې معنا څه کوم دا کنه علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې نصحو کی دا غاره چی چې د کوم مجاهدین چې لوړو دی هغه کور خیول وسکی دا خلک دا نه بس هغه نه پوتې شول نو کور کې کوم دا کنه خپل ویډیو گیم وته کی نه دغه ځای کی د کوم مجاهدین لوړ دي د هغه کورو خیول وستی هغه ته چوکیدارا وکي ته شپې دی هغه کورونه چوک لوټنه کی چون غلاونه کی امدان منا د مجاهدینو متعلق خیر خبر هغه کور ته ور کوي بهر ګرځي خیر خبر وترتي نو څاخو کور ولا ته وایي څور کې ایتوس ولا سړای الحمدلله خیر خیریات سره ده او مسلمانانو الحمدلله جنگ غټي دسي خبرونه کوي چې مسلمانانو ژوند سره ډاډا شي دا نه څه پروپاګاندا شروع کی لکه مو ولا څه کوم د ځنه مو داسې بیوقوف یو د انډیا سره د څمنده مخ کې مو جنگو مو خپل ملک ولا خلک خپل ملک خلاف غږیدل چې نو ملک سره کوم د دوري د جنگ الله تعالی نشته د اخیری چې کوم د متمنډه کوي یعنی دا لوی جرم ده دا اذا نصحوا لله ورسوله نه مراد اندغه خلک دي چې کوم دي خپل مجاهدینو خلاف کو چوک پروپاګاندا کوي دغه د پاره الله رب العزت سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم دا ولا خبره نه ده ته د خپل مملکت خلاف غاګيږي د خپل آرمي د خپل فوج د خپل عوام مورال ته ډاون کوي دغه خلاف پروپاګاندا کوي دا د سینه د زبر دغه دنیا کې د خلینو تزو بسنو دې په قاعده ته په پښتنه کې اذا نصحوا لله ورسوله کې دا شاعر دي دبل یوت کې والا علی الذين اذا ما اتوك لتحملهم اغه خلق باندې اته الزام نشته چې کله تو روغللو سمو ته سپارلې ته چی شروکا نو تو سره چی شنو چنانچه دې متعلق مفسرین فرمایي چې دا یو څوک اسون س اغه سره دی زاده راه دی جهاد دی پارا سمون نو چنانچه دی هغه فهرست مختلفو تفاسیرو کې لیکل ده چې د کوم صحابه کرام د سیوت هغه د غربت واجنه نشوتلا هغه سره ایسانو یو معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ یو سالم ابن عمر رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن مغفل رضی الله تعالی عنہ سخر ابن خنسا رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا یو څو صحابه کرام فهرست علماء کرام ورکړه دا صدا د صحابه کرام چې دا غریبونو سره ایسانو دا پیغمبر اسلام ته روغللو نو پیغمبر اسلام ورته فرمایلی چې مو سره ایسان نشته نو دا ډیر په وژړېدل ډیر زیات چنانچه دې ځکه کې الله رب العزت دی هغه لپاره تک استعمال کړه دا واعینهم تفیض من الدمع دې معنا د څه جوړیږي چې سترګې و بيدلې سترګو نه وښ کې بيدلې په ځای دا ټکه استعمال شو چې سترګې و بيدلې نو دا مبالغه ده یعنی وښ کو په ځای د سترګې بيدلې استعمال کړل چې کني دوره به تهاشه وژړېدلو دا صحابه کرام د دې واجنه څوک سمو دومره اغيو چې مو په نصیب کې دا لوی ثواب نشته چې پیغمبر علیه السلام په ماهیت کې مو جهاد تلور شو چنانچه
قاضي ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه تفسیر مظهری کی اندی سره ریلیټډ یو واقعیا لیکلی دا حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د اشعر قوم د اشعری دغه قبیله وا نو فرمایي چې اشعر قبیله ولای مو ولا څوک سون هغه غریبانو سره زاده راه نه نو موته ویلو چې پیغمبر اسلام ته ورشه یمو سفرش وتا وکاو ته وایي چې د څه کسون دي جهاد شوق لري کڅ بوخ مختی شوی کنه نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم قدرت د شون ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي چې زه کوم ټیم کې ویراغلم پیغمبر اسلام په څه خبرې باندې غوساو چې مو ته څنګه دا ټکا وتا وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د څه کسون د خون غوړي چې پیغمبر اسلام مو ته د څه روډلی دا ویلو چې یاره نشته مو سره چیته نو یې چې ډېر خجل شول خیر روغلنه خپل هغه کسونو ته ویلو چې مو ته پیغمبر اسلام ویلو چې یاره نشته مو سره کنه ډېر داسې لکه غصې اندوز کې راته ویلو نو دې کې چې کوم دا څنګه دا پیغام مو ته ورسولو نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ اوس لګیا دا تیز تیز را خوشه ده او تللی دی وای چې ابو موسی اشعری څه شو وته وای چې پیغمبر علی السلام وړي چې مو ورته ویل چې صدا غه چې روشه پیغمبر اسلام دا وړي زمو دوباره منډه خلاص کړلی پیغمبر اسلام ته ویل نو پیغمبر اسلام ته فرمایلی چې دا یو څو خون اوس مو ته چو روکړلو په تحفه کې نو دا هغه کسونو ته ویل کوته وای چې بس نه ده تیار نو ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي چې زه روغلم زه ډېر خجل مو چې اوس په دغه دا یی چې دا خلک دی ابو موسی اشعری مو سره درویغ وکړو ځکه چې 2 منټه مخکې دی مو ته ویل چې پیغمبر اسلام ویل چې مو سره هیڅ نشته اوس دا غدي پیغمبر اسلام ته خپل ویر کړل نو ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي چې زه کسانو ته روغلم چې مو ته ویل چې ځکه سم د تکاون چې واقعا دا شاید لکه مو ته ویل مو ته اول پیغمبر اسلام انکار کړو خو بیا ورسته کسي دا غره پسې راوستول نو تاسو په مو دا شک ونه کې چې مو تاسو سره درویغ یلی نو کني وي زه تاسو ته غوا پېښ کوای شم یی ځاغو مو ته ویل چې نه مو په تو باندې یقین ده خو چې نه مو زړه تسلی ده کېدل مو ویل چې نه یې ځون سره مو وروستلو اکوم کسانو په مخ کې مو ته پیغمبر اسلام انکار کړو هغه سره مو مخ نو هغه څه کله ته ویل نو تسلی خو یا تسلی وا بیا تسلی شول او تفسیر مظهری کې دالی کړی دي څه کني یو څو کسان روغللو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر د سپرلی دا ماوي یمو ته چپلا نشته دي دور ته چونه پیون زده پرې چپل تر وخله مو به ځون ته جوړ کو سب هغه مو تو سره چې هوت تل غور یعنی ته څنګه ځاله کوي دومره لوی جذبات دی هغه نه باوجود کوم دي کنه څو کسان بیا ورکی پوتې شول څه پوتې شول نو دی هغه متعلق الله رب العزت فرمایي څه هغه خلکو باندې څه هیڅ الزام نشته څه هغه تو ته روغللو تو نه سپرلی وغوښتل خو تو سره نوا لہذا هغه جهاد نه پوتې شول دغه ته هیڅ الزام نشته چنانچه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم څخه غزوه تبوک نه واپس راستنیدو نو په واپسې کې مدینه ته څخه نږدې شو نو وی فرمایلو چې په مدینه کې څوک اسوند سړي چې د تاسو کوم مزال وکړو تاسو د کوم تنګي کراس کړو په دغه اټولو کې هغه تاسو سره موجود نو هغه تاسو وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ سره خو نو هغه مدینه کې دي پیغمبر اسلام ته فرمایلو چې بالکل مدینه کې دي خو دا تاسو چې څوره مزل وکړلې څوره تنګي مو کراس کړو دا ټول ثواب کې هغه تاسو سره شریک دي ویلي چې هغه د مجبورې واجنه پوتې دي لہذا څه کله پوتې دي تاسو سره ثواب کې هغه برابر شریک دي ځکه علماء کرام فرمایي چې یو سړی چې کوم دا هغه اراده لري د حج د تبلیغ د بل نیک کور اراده په خاله لري او غریب سره زاده راه نشته خرچا سره نشته پیسې نشته نو دي ته الله رب العزت په کور نوستي اجر ورته ور کوي الله تعالی فرمایي چې انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء الزام په هغه خلکو باندې دا چې هغه اغنیا دي هغه سره واسشتو هغه نه باوجود تو سره جهاد ته نڅي نو دا خلکو باندې الزام ده لہذا کوم سړی د نیکه واس لري هغه نه باوجود نیکی نه کوي هغه خلکو باندې الزام شته ده جماعت ته په محلي کې یو غریب سړی ده قرضوړه ده اخر زوړي ته خلک رچی خلک بیزته او تغیر کوي ته خدای واز در کړه ته مجرم یو ساته هغه سره امداد نه کوي د سې ټیم کې ته په خلی علماء کرام فرمایي چې ګوره یو انسان باندې زکات فرض ده زکات نه علاوه ته باندې دا فرض ده چې یو سړی دی تو سره یو ګوندی د پړوسی ده هغه دی الوګي نخ پیټه کوي نو تو باندې زکات نه علاوه لازمي ده چې ته دی هغه د کور دوره خرچاو ته وچي چې هغه الوګي نه مړ نشي هغه ته کور ته قرضوړي رچی خو شرط مده تخیل ده قرضوړي شرط ده چې قرضه هغه جایز شي ته کړی ده هغه د خېټې لپاره کړی ده هغه د خپل ځون لپاره دی بیمار دی علاج لپاره کړی ده نه خرافاتو لپاره کړی ده چې دمي په گاډي کړی اوس قرضوړه ده قرضوړي وتر چی پیمټي کړی دي نو دا نه حقيقي اکچوال قرضې هغه کړی دي اوس ته باندې د لازمي ده چې هغه سره ته دوه تعاون وکړي چې د هغه د کور د زنانو بيزتي نه کیږي الله دې متنه کمال